الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. دا اصول فقه د دروس نن لسم درس دی. په نن درس کې ان شاء الله تعالی مونږ دغه متعلق خبرې کوو. د قواعد بیانو د نسیان متعلق. نو مصنف دلته یو قاعده راوړې ده، وی ولا تسقط المأمورات بالجهل والنسيان. چې مأمورات چې کوم دی هغه په جهل او نسیان سره چې کوم دی هغه نه ساقطېږي. نسیان چې کوم دی هغه معنی د تکلیف نه هغه باندې موانع د تکلیف نه یو نسیان. نسیان چاته ویل کېږي؟ هو ترک الشیء على ظهور وغفله. نسیان دې ته ویل کېږي چې یو شی د پرېښودلی شي د دغه د وجې نه، د ذهول د وجې نه او غفلت د وجې نه. یو شی چې پرېښودلی شي نو دې ته څه ویل کېږي؟ نسیان ویل کېږي. دا عام اهل لغت دا معنی کړی، مختار الصحه وغیرهو کې دا معنی شوی. نو نسیان دې ته ویل کېږي. نسیان معنی د تکلیف نه. آیا په نسیان سره اوس اول په دې باندې څه دلیل دی چې نسیان معنی د تکلیف نه؟ قرآن آیت دی، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا. یا الله ته موږ مه نیسه په نسیان او خطا سره. نو بیا صحیح مسلم کې حدیث راغلی، په هغې کې الله رب العالمین فرمایلی قد فعلت ما دا کار وکړو، یعنې دا دعا د مسلمانانو ما قبول کړله. دغه شان بل آیت په دې باندې دلیل دی، ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. مونږ به د هغه شي باندې مو مکلف کوو چې هغې باندې زموږ طاقت نه وي. او نسیان باندې د سړي طاقت نه وي. نسیان غیر اختیاري سړي له راځي. انسان فطرت داسې دی چې هغه نسیان راځي، هغې باندې نسیان په انبیاو هم راځي، په هغه باندې په عامو کسانو ټول باندې نسیان راځي. نبي صلی الله علیه وسلم فرمایلی انما انا بشر مثلکم انسا کما تنسون. زه هم داسې هېرېږم، ما نه هم داسې هېره کېږي لکه څنګه چې تاسو نه هېره کېږي. داسې نبي صلی الله علیه وسلم فرمایلی. نو لا یکلف الله نفسا الا وسعها. دا هم دلیل دی په دې باندې ځکه چې انسان خپل وس متعلق مکلف دی او دا نسیان د وس نه بهر خبره ده. دا شان ولیس علیکم جناح فيما اخطأتم به ولكن تعمدت قلوبکم. دا آیت هم دلیل دی په دې باندې چې کوم شی چې قصد کړي په هغې باندې الله رب العالمین ته نیسي، او کوم شی چې هېر او شي خطایي باندې وشي نو هغې باندې سړی بیا نه نیولی کېږي. نسیان هم یو خطایي ده که نه، ځکه اخطأتم استدلال کړی د علماء. دا شان نور حدیثونه هم ډېر دي په دې باندې. من نسي صلات فلیصلي اذا ذکرها. نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي چې من نام عن صلات نسي فلیصلي اذا ذکرها. نو وګوره دا نسیان باندې نیوکه یې نه ده کړې. نسیان باندې سړی ګناهګار حساب کړی نه دی، بلکې قضایي حکم کړی دی. دا خبره به وروستو دا مصنف چې کوم قاعده بیانوي هغه د دې متعلق دی چې آیا په باب د ماموراتو کې نسیان چې کوم دی هغې سره عبادت ساقطېږي او که نه ساقطېږي. دې باندې مصنف دا قواعد راوړي دي. نو اوامر څه مطلب؟ یعنې هغه شیزونه چې هغې باندې الله تعالی حکم کړي، لکه صلات او زکات او صوم تیمم او زنا تیمم، دا شیزونه دي. او په باب د اوامر دې ته ویل کېږي. نو اوامر دا چې کوم دی دا نه ساقطېږي په نسیان سره. دا نه ساقطېږي په چا سره؟ نسیان سره. څنګه الله رب العالمین تا ته یو شي امر وکړو او هغه تا نه هېر شو، نو په دې هېر باندې ته ګناهګارېږي نه، لیکن دا عبادت به بیا هم کړي. په دې هېره باندې ته ګناهګارېږي نه، خو بیا هم څه کوې؟ هغه عبادت به قضایي به هغه عبادت راوړې. صحیح ده که نه؟ نو دا په باب د ماموراتو کې قاعده دا ده چې لا یسقط بالجهل. صحیح ده که نه؟ باب المامورات لا یسقط بالجهل والنسیان. چې مامورات چې کوم دی هغه په جهل او نسیان سره چې کوم دی هغه نه ساقطېږي. نه ساقطېږي یعنې صرف ګناه درته معاف کېږي، رفع الاسم وشي خو رفع الحکم هغه نه کېږي. د هغې مثالونه واوره. مثالونه چې واورېږي نو ته به شاید پوه شي. یو خو مصنف مثال راوړی دی چې من نسیه صلاتا فلیصلیها اذا ذکرها، چې چا چې مونځ هېر شو فلیصلیها اذا ذکرها. نو وایي چې کله چې تا ته رایاد شو نو ته به هغه مونځ به بیا کېږي. هغه مونځ به کله چې تا ته رایاد شو نو بیا به کېږي. اوس وګوره په دې هېرېدو باندې الله رب العالمین تا نه نیسي. په دې هېرېدو باندې الله رب العالمین تا نه نیسي چې تا ولې رستو کړی دی. دا په دې رستو کولو باندې الله تعالی تا نیسي. ها قضایي به راوړي بیا، ځکه چې صلات چې کوم من باب المامورات دی. څه شی دی هلکه؟ من باب المامورات دی. دغه شانتې اودس، یو سړي نه اودس هېر شو، یا مثال طور اودس کې ترتیب هېر شو، یا موالات هېر شو. ترتیب او موالات یعنې پرله پسې اودس کول او ترتیب سره اودس کول، دا څه شی دی هلکه؟ دا ټول چې کوم دی د مامورات دی. اوس که دا یو سړی نه پاتې شو
نو دې پاتې کېدو باندې سړی ګناهګار نه دی، پاتې کېدو باندې سړی ګناهګار نه دی، لیکن اعاده د مونځ په دې باندې، اعاده د اودس په دې باندې لازمه ده، ځکه چې اودس من باب المامورات دی او باب د مامورات نه ساقطېږي په نسیان سره. پوه شو که نه؟ دغه شان دی یو سړي نه مزمزه او استنشاق په اودس کې پاتې شو چې دا فرایض بغیر دې نه اودس نه کېږي، نو دې باندې لازمه ده چې دا اودس څه کوي؟ واپس کوي. اوس که یو سړی وایي چې ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا یا ان الله تجاوز عن امتي الخطأ والنسيان، دا حدیثونه پیش کړي، ته به هغه کښېنې هغه ته به وایي چې بھائی باب د ماموراتو کې رفع د اسم وشي خو رفع د حکم نه کېږي. صحیح ده که نه؟ رفع د اسم ګناه پورته کېږي، نه دا دی چې هغه کار چې کوم دی هغه تا باندې دغه دی هغه کار تا نه ساقطېږي، داسې نه ده. دغه شانتې یو سړی دی هغه استقبال القبله پرېښوست، لمونځ کې استقبال القبله د هغې نه هېر شو، استقبال القبله لمونځ کې هغې نه هېر شو، نو غیر قبلې ته لمونځ وکړو، نو دا سړی اوس ګناهګار نه دی په دې لمونځ باندې. څه شی دی هلکه؟ ګناهګار نه دی. ولې؟ ځکه چې دا نسیان باندې شوی دی، ان الله تجاوز عن امتي الخطأ والنسیان. ښه اوس دا لمونځ به واپس راوړي؟ راوړي. ولې؟ باب د ماموراتو هغه باب د مامورات لا یسقط بالنسیان، دا ساقطېږي نه په نسیان سره. دا شانتې نور دغه وال بل مثال د هغې دپاره ترک د تسمیې. یو سړی ذبحه کوي، ذبحه څاروی حلالوي، په هغې کې تسمیه دې نه پاتې شوله، بسم الله پاتې شو، نو آیا په غیر تسمیې نه حلالولو باندې دا سړی ګناهګارېږي هلکه؟ نه ګناهګارېږي. ولې؟ ځکه چې هېر شوی د نسیان باندې سړی نه نیولی کېږي. ښه دا شی دا ذبح چې کوم دی دا څه چې دی دا حرام دی که نه دی؟ وایي حرام دی. ولې حرام دی هلکه؟ وایي ځکه حرام دی چې د باب د ماموراتو دی، تسمیه من باب المأمورات. صحیح دی که نه؟ و باب الاوامر لا یسقط بالنسیان، او باب د اوامرو چې کوم دی هغه نه ساقطېږي په چا سره؟ په نسیان سره. نو مصنف دا قاعده ډېر مهمه قاعده ده، په ټول دین کې ته وچلوه، څومره شیزونه چې د باب د ماموراتو نه دي نو په هغې کې دا قاعده ته وچلوه، غټ مفتي به درنه جوړېږي انشاءالله تعالی. قواعد د شریعت دې دپاره ویلی کېږي چې دې کې سړی اجتهاد ماده پیدا کېږي، سړی چا له سبا دپاره فتوا ورکولی شي، چاته استنباط کولی شي، د مسلې هغه دغه کولی شي، نو دې دپاره قواعد ویلی کېږي. نو و باب الطرق یسقط بهما، او باب د طرقو چې کوم دی هغه وایي یسقط بهما، په دې باندې ساقطېږي. ساقطېږي څه؟ عبادت هم ساقطېږي او ګناه هم ساقطېږي. په باب د طرقو کې عبادت هم درنه ساقطېږي او هغه دغه هم درنه ساقطېږي، څه نوم دی هغه دغه څه نوم دی هغه ګناه هم درنه ساقطېږي، دواړه ساقطېږي. باب د طرق څه مطلب؟ یعنې هغه شیونه چې هغې په منع کړی دی الله تعالی، پرېښودو باندې حکم کړی دی، لکه زنا شو، شرب الخمر شو، سریقه شوله، غلا شوله، دغه شانتې نور مانځه کې خبرې کول شو، په دې شیزونو نه الله تعالی منع کړی چې دا خبر پرېږدئ. نو دغه شان نو دې شیزونو باندې چې کله تا نسیانا راتګ وکړو نو هغه عبادت هغه شی هم درنه حکم درنه ساقطېږي، یعنې حکم ساقطېدو دا مطلب دی کله به هغه حکم کالمعدوم وګرځي. څه وګرځي هلکه؟ کالمعدوم وګرځي. کالمعدوم څنګه؟ د هغې مثال وایه، د هغې وجود کالمعدومي. لکه یو سړی دی په نجسه جامه کې لمونځ وکړو، نجسه جامه کې، او نسیان د وجې نه وکړو، کله چې دې ته په مانځه کې دننه خو رایاد شو نو بیا خو هغه لرې کړي، هغه جامه لرې کولی شي نو لرې دې کړي، او که نه وروستو د مانځه نه هغې ته رایاد شو نو بیا د عبادت د هغې نه مثال د نجاست ترکول دا یو حکم وکړه، په دې باندې دا ګناهګارېږي هم نه، او د اعاده د لمونځ هم په دې باندې نشته دی، اعاده د لمونځ هم په دې باندې نشته دی. ولې؟ د نجاست وجود کالعدم وګرځېده، ځکه چې باب طرق یسقط بالنسیان، باب د طرق دی او دا ساقطېږي په نسیان سره. د اعادې حکم دې ټیم کې څه شی شو؟ هغه ساقط شو. د څه د وجې نه؟ د نسیان د وجې نه. پوه شوې که نه؟ دغه شانتې یو سړی د هغه خبرې وکړلې په مانځه کې نسیانا، نو په ده ګناهګارېږي په دې باندې؟ نه، په دې باندې نه ګناهګارېږي. یو سړی په نسیان باندې خبرې وکړي په دې باندې سړی نه ګناهګارېږي. لمونځ د هغې صحیح دی او صحیح دی. ولې؟ ځکه چې ترک الکلام چې کوم دی هغه من باب طرق دی، او په باب د طرق کې قاعده دا ده چې تسقط بالنسیان. دا سړی اوس نه ګناهګار دی او نه په دې باندې څه شی دی هلکه، نه په دې باندې لمونځ اعاده لازمه ده. څوک به دا نه وایي چې لکه لمونځ واپس کړه شابه تا خبرې کړي دي، نه داسې به نه وي. ولې؟ باب الطرق یسقط بالنسیان، باب الطرق چې کوم دی هغه نسیان باندې ساقطېږي.
دغه شانتي یو سړی په نهار رمضان کې خوراک وکړي اکر شروع وکړي په نهار رمضان کې دې باندې دا ګناهګارېږي ناسیان کله چې ناسیان دا کار وکړي نه باندې دا نه ګناهګارېږي ولې ځکه چې دا باب د تروکو دی الله رب العالمین وایي چې په روژه کې دا شی پرېږدې او تا نسیانن دا کار وکړو باب د تروکو یسقطو بالنسیان باب د تروک چې کوم دی هغه په نسیان سره ساقطېږي دا روژه یې صحیح ده او صحیح ده سړی ګناهګار دی نه ګناهګار نه دی اعادې حکم ورته شته دی اعادې حکم ساقط دی ولې ځکه چې باب د تروکو دی دغه شانتي نور مثالونه لکه یو سړی اعتکاف کې ناست اعتکاف کې ناست او هغه معتکف نه نسیانن ووت نسیانن وایي اعتکاف باطلېږي په دې باندې لکه نه باطلېږي ولې ګناهګارېږي دا سړی نه ګناهګارېږي باب د تروکو دی اعتکاف کې خروج چې کوم دی هغه ترک کړی شوی نو دا چې ترک د نسیانن په تروک باندې راتګ وکړو نو په هغې باندې هغه تروک چې کوم دی هغه تسقط بالنسیان دا ساقطېږي په نسیان سره پوه شوې که نه چې په معتکف یو معتکف دی هغه خپل د معتکف خانې نه ووته بغیر د نسیانن آیا دې باندې د دې دغه باطلېږي څه نوم دی هغه اعتکاف باطلېږي که نه باطلېږي نه به دې ګناهګارېږي او نه اعتکاف باطلېږي ولې ځکه چې باب د تروکو دی دغه شانتي نور مثالونه هم د دې شته دی ډېر لکه یو سړی دغه وکړي څه نوم دی د وعدې قسم خلاف ورزي وکړي نسیانن یو سړی قسم کړی چې پلانکي کار به نه کوم او په نسیانن په هغې باندې راته وکړي نو آیا په دې باندې د قسم مات شو او په دې باندې کفاره لازمه شوله نه دی ګناهګار شو نه ولې ځکه چې خلاف چې کوم دی د قسم هغه څه شو هغه باب التروک من باب التروک دی او باب التروک تسقط بالنسیان دا په نسیان سره ساقطېږي دا ډېر مهمه قاعده ده ډېر زبردسته قاعده مصنف راوړې ده دلته کې چې پکار ده چې هر طالب علم له دا قاعده یاد وي نو ځکه مصنف وایي ولا تسقط المامورات بالجهل والنسيان وایي مامورات نه ساقطېږي په جهل او نسیان سره ومن نسي صلاة فليصليها اذا ذكرها چا چې موسیر شو نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هغه ذکر کله چې او کی کله چې دته یاد شي لا کفاره لها د کفاره نشته الا ذلك مگر ده هغه ادا کول هم د دې کفاره ده او با طرق يسقط بالنسيان يسقط بهما او باب طرق چې کوم دی هغه کې يسقط بهما د جهل او نسيان سره هغه ساقطېږي بس خنور ان شاء الله تعالی سبب او جزاكم الله خير واسم جزاك